الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیرو زیاتو خوږو طالب علمانو ملګرو منګه په کلمه او کلام کې آغاز کړو. د کلمې قسمونه مونږ وې د لفظ تقسیم مو کو او بیا مفرد او مرکب ته مفرد ته مونږ کلمه وای. دا کلمې ټول بحث مونږ پرون ختم کو. نن به مونږ وایو مونږ دا ویلو چې دا لفظي موضوع چې کنه په دوه قسمه ده، مفرد ده مرکب ده. پرون پورې چې مونږ کوم بحث وکړو نو هغه مفرد بحث و. نن چې مونږ کوو نو هغه به د دویم قسم یعنی د لفظي موضوع دویم قسم چې کوم ده مرکب ده د هغې بحث وکړو. مرکب اصل کې تاسو خیال دا د یو ځای کولو ته ویل کېږي، جوړول ته ویل کېږي. موږ لکه دا اجزای ترکیبي که تاسو خیال په ځین دوایانو باندې لیکلي اجزای ترکیبي، یعنی د دې څیزونه دا جوړ شو دی، یو ځای شو دی، دا څیز جوړ شوی دی، دغې ته ویل کېږي مرکب. په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې دوه یا دوه نه زیاتې کلمې رایوځای شي او هغه په هغې کې یو جوړ کړی شي، د هغې نه جمله جوړه شي، دغې ته ویل کېږي مرکب. بیا دا مرکب چې کوم دی نو دا په خپل کور کې بیا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي مرکب مفید، بل ته ویل کېږي مرکب غیر مفید. دا موږ په هغه خاکه کې جوړ کړو. مرکب مفید دې ته ویل کېږي چې کله یو خبره کوونکی متکلم خبره وکړي نو دا کوم سامع چې کوم دی مخاطب چې کوم دی مخې ته چې څوک ناست دی، مخې ته څوک دا خبره اوري نو هغه ته یا خو ته څه واقعه معلومه شي، یا ته څه واقعه بیان کړي واقعه ورته معلومه شي، او یا چې کوم دی نو د څه طلب پته ورته ولګي دا سړی زما نه څه طلب کوي. لکه مثلا زه به داسې ووایم چې ما داسې ووایي چې لکه ذهب زیدون زید لاړ، نو ستا سامع چې کوم دی نو زما نه د یو واقعي پته تا ته ولګېده، یو خبره تا ته معلومه شوه چې لکه د زید د تلو واقع ده، زید د تلو قصه ده. او یا زه تا ته وایم چې ایتي بالمای اوبه راوړه، نو تا ته د طلب پته ولګېده چې لکه دا سړی زما نه اوبه طلب کوي، زما نه څه شي ډیمانډ کوي، څه شی نه طلب کوي. نو مطلب دا چې یا پکې د واقعي فایده وشي یا پکې د طلب فایده د انسان ته وشي، د مخامخ انسان ته، نو دغې ته ویل کېږي مرکبي مفید. مفید معنی فایده ورکوونکی. او دغه مرکبي مفید ته چې کوم دی نو دې ته جمله هم وایي، مرکب مفید ته جمله هم وایي. او دغه مرکبي مفید ته چې جمله وایي نو دا جمله بیا په خپله په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي جمله خبریه، بل ته ویل کېږي جمله انشائیه. جمله خبریه دې ته ویل کېږي چې کله یو قائل یو متکلم خبره وکړي نو په هغې کې د رښتیاو احتمال هم کېدی شي او د دروغو احتمال پکې هم کېدی شي. کېدای شي دا خبره رښتیا وي، کېدای شي دا خبره دروغ وي. مثلا ما تاسو ته وایي چې یو سړی دی هغه ما ته راشي ما ته ووایي چې هلکه دغه د بار جګړه وشوه، زید چا وواهه، نو زه دام کېدی شي چې رښتیا به یې والی، ځکه ته ووایي چې والی شو، کېدای شي والی، خو دا هم امکان شته دی، داسې نه چې ډایرکټ په زه منډې وهم چې بس وواهه، نه کېدای شي نه وي والی. نو اول په خپل غوږ ګورې، داسې نه چې وایي چا نه سپي د نه غوږ وتښته او ډایرکټ په غوږ پسې منډې وی، نو دا خو د دروغو امکان هم لري، د رښتیا هم لري. اول خپل غوږ وګوره چې رښتیا یې وړلی که نه دی وړلی. نو دغې ته ویلی کېږي جمله خبریه چې په هغې کې د رښتیاو احتمال هم وي او دروغو احتمال پکې هم وي، دغې ته ویلی کېږي جمله خبریه. جمله انشائیه و انشاءالله وروسته وایو، خو دا جمله خبریه په خپله بیا په دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي جمله فعلیه، بل ته ویلی کېږي جمله اسمیه. جمله اسمیه دې ته ویلی کېږي چې د هغې اولنی جز ذکر دوه اجزاو نه کم از کم جوړه شوې جمله، اولنی جز به اسم وي او دویم جز یې که اسم وي که فعل. او د دې جمله اسمیه د اولني جز ته موږ مسند الیه وایو او مبتدا ورته هم وایو، او د دویم جز ته مسند وایو او خبر هم ورته وایو. نو مبتدا او خبر او مسند او مسند الیه در جمله فعلیه د جمله اسمیه د هغې اجزا دي. پاتې شو دویم قسم د جمله خبریه، هغه جمله فعلیه ده. جمله فعلیه دې ته ویل کېږي چې د هغې اولنی جز فعلي او دویم جز د هغې فاعلي. یو ګوره فعل کار کول او دویم فاعلي یعنی کار کوونکی. ضربه زیدون وهل وکړو، چا زید وکړو وهل، نو اول ضربه فعل دی او زیدون د هغې لپاره فاعل دی. در دې سبق خلاصه شوه. کتاب والا داسې وایي چې مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا
ज़्यादा कलमों को जोड़कर बनाया जाए। मरकब लफ्ज़ هغه لفظ دی چې دا دو یا دو نه زیاتو کلمو نه جوړ کړی شي. इसकी दो قسمیں د دې 2 قسمونه دي، مفید اور غیر مفید. یو مرکب مفید ہے، بل مرکبی غیر مفید ہے. مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. چې مرکب مفید دی ته ویل کی چې کله خبره کوونکی خبره وکړي نو دا اورېدونکي ته د تېرې شوي واقعې پته ولګي چې ما ته څه واقعه بیان کړه، دا واقعه شو ده، او یا ورته څه شي د طلب پته ولګي چې دا زما نه څه طلب کوي. لکه مثال یې دی ذهب زیدون زید گیا، ذهب زیدون زید لاړ. نو ګوره تا ته دا پته ولګېده چې د ما ته زید د تللو واقعه بیان کړه. یا ایتی بالماء پانی لا اوبه راوړه، نو د تر طلب پته ولګېده چې دا زما نه څه طلب کوي، دا سامع چې کوم دی نو هغه ته پته ولګېده چې زما نه متکلم څه طلب کوي. پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی. د اولنی مثال نه د اوریدونکي ته د زید د تللو خبر معلوم شو. اور دوسری بات سے معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کرتا ہے. او د دویمه خبرې نه معلومه شوه چې دا ویونکی چې کوم دی نو زما نه اوبه طلب کوي. مرکب مفید کو جمله اور کلام بھی کہتے ہیں. د مرکب مفید ته 2 نمونه نور وایي، یو ته جمله وایي، یو ته کلام وایي. جمله 2 طرح کا ہوتا ہے. نو بیا دغه جمله او دا مرکب مفید او دا کلام چې کوم دا بیا په خپل په 2 قسمه ده. یو جمله خبریه شوه، بل جمله انشائیه شوه. جمله خبریه اس جملوں کو کہتے ہیں. جمله خبریه هغه جملې ته وایي جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. چې کوم سړی دا خبره تا ته کړل او خبره درکړې نو جمله خبریه کې دا چله چې جمله خبریه او تا ته سړی خبر درکو نو د دې د ویونکي ته دروغ نسبت هم کولی شي، که شي دروغ ویلی او د رښتیاو نسبت ورته هم کولی شي، که شي د رښتیا ویلی رښتیا هم کېدی شي، دروغ هم کېدی شي. اور یہ 2 قسم پر ہے. او دا جمله خبریه بیا په خپله به 2 قسمه څنګه تاسو ته ما اجمالا وویل چې جمله اسمیه او جمله فعلیه. جمله اسمیه اس جمله کو کہتے ہیں. جمله اسمیه هغه جملې ته وایي جس کا پہلا حصہ اسم ہو چې د هغې اولنی حصہ د اسم او دوسرا حصہ خا اسم ہو یا فعل. دویمه حصہ که اسمی او که فعل برابره خبره ده. جیسے زید عالمون، نو زید دا اسم ده او عالمون هم اسم ده. نو ګوره دوه اجزا اسم شو. او زید عالمه، نو زید اسم ده خو عالمه بیا فعل ده. زید عالمه پوه شو، یعنی د علم دا کار وکړه، خا علم فعل وکړو. ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے. د دوه ته جمله اسمیہ خبریہ وایي. اور اس کا پہلا حصہ مسند الیہ تاسو ما څنګه وایي چې د اولنۍ حصے ته مسند الیہ وایي اور مبتدا کہتے ہیں، مبتدا ہوتا هم وایي. اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں. دویم حصے ته مسند وایي چې دغه مسند ته خبر هم وایي. نو مبتدا اول حصہ او دویمه خبر، اول حصہ مسند الیہ، دویمه حصہ مسند چې دغه ته خبر هم وایي. جمله اسمیہ خبریہ کے معنی میں ہے ہو آتا ہے. په اردو کې چې معنی کې نو ہے ہوں آدا پکې راځي چې کله په اردو کې ترجمه کې په آخر کې دغه راځي. جمله فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل. جمله فعلیه دې ته ویل کې چې د هغې اولنۍ حصه فعلي ور وي او دویمه حصه چې کوم د هغې فاعلي سبجیکټ چې ورته موږ وایو، یعنی فعل کار او فاعل معنی کوونکی. نو ضربه زیدون وهل وکړو، دا وهونکی څوک دی؟ زید وهونکی دی. لکه زیدون خجی، پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل. جیسا عالمہ زیدون، عالمہ فعل زیدون ولا فاعل. عالمہ پوه شو، دا پوه دا کار چا وکړو؟ زیدون زید وکړو. او سمعا واورد بکرون بکر، نه سمع دا کار چا وکړو؟ دا بکر وکړو. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے. دی کہہ رہے وہ جملہ فعلیہ دا اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں. دی اولنی حصہ مسند دا چې هغې ته فعل وایي، او دوسرا حصہ مسند الیہ جس کو فاعل کہتے ہیں، او دویم حصہ چې کوم نن دا مسند الیہ چې هغې ته فاعل وایي. نو نن موږ دا سبق وایو چې ګوره مرکب موږ ووایو، او مرکب چې کوم نن دا په 2 قسم شو، مرکبی مفید او مرکبی غیر مفید. او مرکبی مفید ته چې کوم دی نو دیتا جمله او کلام هم وایي. جمله او کلام بیا د جمله چې کوم دا ځان له په 2 قسمه شوه، جمله خبریه او جمله انشائیه. د هغې تعریفونه وشو. بیا جمله خبریه چې کوم ځان له په 2 قسمه شوه، جمله اسمیه
او جمله فعلیه. نو ان شاء الله دا نن وای دا مرکب غیر مفید چې کوم دی دا به سبا وای ان شاء الله. مسند او مسند الیه دا غي وضاحت وکړو چې مسند څه ته ویل کی، مسند الیه څه ته ویل کی، مبتدا څه ته ویل کی، خبر څه ته ویل کی، ترکیب بیا ځکو چې ترکیب په جمله کې څنګه کو، جمله انشائیه برازي دا غي اقسام برازي ان شاء الله غو وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.